نن چې محترمو زمونږ کوم وظیفه ده دا د چهل کف وظیفه ده او دا وظیفه محترمو شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه د هغه په مجرباتو کې وه چې کله به مریدانو ته یا دوی ته خپله څه مسله را پیښه شوله دا کلمات به ویلې الله پاک نه به دعا غوښتله که ستاسو هم څه مسله وي نو تاسو هم دا کلمات د ورځې سل پیرې تاسو وایي انشاءالله العزیز الله پاک به ستاسو د رشتې مسله حل کړي الله پاک به ستاسو د کاروبار مسله حل کړي الله پاک به ستاسو ټول حاجتونه پوره کړي دغه رنګ محترم ورچا کو د نوکرۍ حاجت وي رچا کو د ویزې حاجت وي د کاروبار حاجت وي چا څه قسم لا مشکل وي الله پاک به له حاجتونه پوره کړي او مشکلات به له ختم کړي بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم د ډیر زیات بهونکي او د ډیر زیات مهربان رب په نوم باندې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته امید در رب کوم چې تاسو ټول به ټیک ټاکه الله پاک هم خوشاله آباد ساته نن محترمو د شعبان میاشته او تقریبا 11 یا 12 تاریخ دی نو په دې ورځ باندې دا وظیفه ډیره زیاته بهترینه او ډیره زیاته محترمو د کمال وظیفه ده او څوک هم چې دا وظیفه کوي نو الله پاک د هغوی حاجات دا پوره کوي الله پاک د هغوی مشکلات دا ختموي پرسکون زندگی الله پاک د انسان لور کوي نو که تاسو هم بهترین ژوند غواړئ اعلی ژوند غواړئ کاروبار غواړئ رشته هم نه کېږي رشته غواړئ دغه رنګې محبت دی خو میلاویږي نو یا ورته دوام ورکول غواړئ دا وظیفه وکئ انشاءالله العزیز الله پاک به ستاسو جمله مسائل دا به ختم کړي څومره حاجات دي جمله حاجات به الله پاک ستاسو دا پوره کړي وظیفه محترمو ډېره د کمال ده ډېره زیاته عجیبه وظیفه ده شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه دا محترمو د بغداد ولیو باچاهان ورالل او شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه ته کېناستل باچاهان ورال د خپل حکومت د دوام لپاره به د شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه نه محترمو دعاګانې به غستلې ډیر زیات د الله پاک لوی ولی او ډیر زیات نیک سړی تیر شوی دی یو ځل شیطان رالی او دی دوکه کو دته وایي چې شیخ عبدالقادر جیلانی ډېرې سې باغ کې روان و نو شیطان ورته وایي چې الله پاک تا نن نه بعد ټول مونځونه اودسونه تلاوت روجې وظایف دا معاف کړي دي د سوچ کو چې د اواز دا غږ خو پیغمبر علیه السلام ته نه دی شوی دا غږ او د اواز خو ابراهیم علیه السلام ته موسی علیه السلام ته عیسی علیه السلام ته آدم علیه السلام ته نه دی شوی زه سوچم چې ما ته دا اواز کېږي چې تا ته هر څه معاف شو نو شیخ عبدالقادر جیلانی دا شیطان نو شیطان ته اواز ورکړي شیطانه زه تا پیژنم ما وپېژندلې نو په دې باندې ځان بچ کړو نو شیطان ورته وایي چې ګوره دا د خپل علم مطابق ځان بچ کړو دی ورته وایي چې د خپل علم مطابق نه ما د الله پاک په فضل ځان ستانه بچ کړو محترمو ډیر زیات شیطان محنت کوي نفس هم محنت کوي خو دې په درمیان کې په دوران کې موږ ذکر کوو نو ذکر سره وظیفې سره په زړه کې نورانیت محترم پیدا کیږي نو څومره تاسو وظایف کوئ الله پاک تاسو ته ثواب هم درکوي او دغه رنګې څومره نورانیت د په زړه کې دام پیدا کیږي او دنیاوي کارونه به الله پاک تاسو کوي څومره چې د آخرت کارونه به الله پاک په تاسو لکوي ستاسو حاجات پوره کوي مشکلات ختموي خو لیکن یو خبر را سره ومنئ په یقین سره وظیفه وکړئ چې څونه په یقین باندې دومره به ستاسو کار دا به ټیټ دا پاورفول کو څومره ستاسو یقین ګډوډي وظیفه به بیا کار نه کوي تاسو په سکرین باندې کوم کلمات ښکاري دا نن سل پیري وایي ویل به لګرانی لګ بګرانی او خیر تاسو سو پیري وایي او د هغې نه بعد باید دعا وکړئ او حسبنا الله ونعم الوکیل نعم المولى ونعم النصير دا محترم مسافری وایي او مخکې وروسته د 14 پیرې درود شریف وایي انشاءالله العزیز الله پاک بلازمن ستاسو اوري الله پاک هم خوشاله آباد ساته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته